لکه چې څوک په سفر لوټ شي وطن ما پسې وایه، بیا دا کله شي مړ شي ګوډ شي، لیا مې ټکري پیڅه روغلله، لیا مې سټرې سترګه راپیږي، لیا پلونکي زیورته قدمینه وخله، لیا ژڼکیا الغرای ما ډکوه، لیا دا ګوتې یې پورې بختوره شوله. مطلب داسې ډېرې خبرې دي چې میږي کوي. الانکه په دا کښې میږه لیا پلونکې ښځه چې دا پلونکي الغري ته وی راغله، یاره ویې څاټل ویې باول بالکل یې دا کلی تباه که پورې سپېره شوه. الانکه دا عقیدې شرکیه دي. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي و حدیث شریف شردریمي چې نیکفالي بدفالي په څه شي کښې نشته. کوای ها لیاو په زنانه کښې وای، لیاو په سوارلۍ کښې وای، لیاو په مکان کښې وای، خو شته دی نه. کوای هم یو په دې شیونه کښې وای. او بل حضور صلی الله علیه وسلم ادغه فرمایلی دي چې دا عقاید په دا یقین کول دا شرکیه امور دي. یعنی مسلمان سره لوړه مسلمان عقیده هدا نه دو والقدر خیره و شره من الله تعالی، دا خو د مسلمان عقیده دو. لہذا دا طرف ته توجه کول یا په دا یقین سوتل دا د ایمان خطره هدو. دا اسی د میجا وطنی قهوتینه خوی پاشتو خبره خو کېدای شي شریعت اسلام سره د دغه هیڅ تعلق نشته. الله مو خوشاله را. امید چې تاسو په دا خبره سره خلاص شوی وي.